الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د نبی علیه السلام د ژوند حالات او د نبی علیه السلام ته د امین خطاب او د نبی علیه السلام تجارت. نبی علیه السلام مبارکی داود ابن الحسین هغه روایت کوي چې د خلکو بیان دي چې نبی علیه السلام شان په ځوانۍ کې په خپل قوم کې هغه داسې چې زیات عزت والا او زیات باوقار انسان په شانتي نبی علیه السلام هغه وخت تیر کړی دی او د په اخلاقو کې د ټولو نه اعلی چې د نبی علیه السلام داسې اخلاقو او همدغه رنګې نبی علیه السلام زیات رښتینی امانتدار او د دې سره سره نبی علیه السلام هر قسمه که د جنگ جګړې وي که د شر او د فساد خبرې وي که فحش خبرې وي د هغې نه نبی علیه السلام خپل ځان لرې ساتلی او دې وجې نه دغې خلکو به د خپلې زمانې خلکو نبی علیه السلام ته د امین لفظ باندې آواز وکړو، یعنی نبی علیه السلام امانتدار لفظ باندې اومه هغه ورته آواز شوی دی، د امین په لفظ باندې ورته آواز هغه شوی دی. بل د عبدالله ابن ابي الحمصا رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي د نبی علیه السلام د ځوانۍ یو واقعه طرف ته اشاره ده چې د نبی علیه السلام ما سره څه معامله راغله او په هغې کې د نبی علیه السلام ما ته څه راواوښتل، یعنی هغه وخت سره یعنی پیسې وغیره یا دا یې ما ته راواوښتلې. نو یې موږ راللو، ما نبی علیه السلام ته ووایي چې تاسو دلته ودرېږئ، زه کور ته ځم او راځم. وی دا مې ورته ووایي چې کور ته رالم، د نبی علیه السلام ته د واپس راتللو خبره بالکل د ذهن نه ووتله او چې کله خبره د ذهن نه ووتله وی زه په نور څه کار کې هغه زه لګیا شلمه. 3 ورځې بعد ماته د نبی علیه السلام خبره رامخې ته شوله چې ما خو نبی علیه السلام ودرولی دی، د بعثت نه مخکې خبره ده، لا پیغمبري ورته نه ده حواله شوې، ما خو محمد ودرولی دی، خو په دې خبره باندې په انتظار چېرې زه راځم. وایي چې 3 ورځې بعد رالم ومې کتل نو محمد یعنی نبی علیه السلام په اکه ځای باندې هغه ولاړ، دومره عاجزانه حالت باندې. که چېرته دا بل څوک وی هغه به وي چېرې دی خو زما سره یې دوکه وکړله، خو نه، نبی علیه السلام په هغه خپل څه چې کوم خلکو ورته کوم الفاظ د نبی علیه السلام په باره کې استعمال کړو، یقینا که هغه امانتدار او که هغه صادق دی او که هغه امین لفظ دی نو بیا اومه هغه د نبی علیه السلام د شان باندې څه دي هغه کم دي چې یو سړي ستا ته یعنی هغه سره ته دا هغه تا ته دا خبرو کې چې زه راځم او 3 ورځې بعد راشي د هغې نه بعد ورته هغه ولاړي، نو دا د نبی علیه السلام اخلاق زیات اخلاق خو اخلاق واله دا د اخلاقو درس بلته ورکول. نو وی نبی علیه السلام هلته ولاړو، چې کله نبی علیه السلام هلته ولاړو وی زه رالمه نو نبی علیه السلام دوره وی چې ستا د وجې نه ماته زحمت یعنی هغه تکلیف را ورسېدو او په دې ځای باندې زه انتظار هغه کوم. او د عبدالله بن صاحب رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې په زمانه د جاهلیت کې زه د نبی علیه السلام سره یو ځای شریک وم هغه په تجارت کې، او چې کله موږ مدینې منورې ته رالو ما نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ما پیژنې؟ نو وایي نبی علیه السلام ما ته وایي چې ما پیژنې؟ نبی علیه السلام راته وایي چې ما پیژنې؟ ما ورته عرض وکړو چې ولې نه، یعنی تاسو خو یعنی زما ملګري د تجارت او تاسو داسې ملګري چې سټال مټول نه کوئ او داسې ملګري چې چا سره جنګ جګړه وغیره نه کوئ. او دغه رنګې بله واقعه د نبی علیه السلام د زندګۍ د مبارکې سره چې کومه خاصه چې نبی علیه السلام هغه ګډې چیلۍ هغه سره ولیدي. نو څنګه چې د بچپن په حالت کې نبی علیه السلام په وړوکوالي د حلیمه سعدیه سره یعنی د هغې بچو سره ګډې چیلۍ سره ولیدي، دقه شانتې نبی علیه السلام په ځوانۍ کې اومه ګډې چیلۍ هغه سره ولیدي. او دغه رنګې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وایي چې موږ په مقام الزهران کې وو. نو مقام الزهران کې موږ د نبی علیه السلام سره وو، هلته کې موږ چې کومې اونې بوټي وي هغې څه داسې دانې کولې چې هغه دانې به خلکو خوړلې.
نو نبی علیه السلام موږ ته وفرمایل چې دا تورې دانې خورئ دا ډېرې مزېدارې دي ډېرې لذیذې دي ذایقه دارې دي. نو جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ماته چې الله رسول تاسو ګډي چيلې سره ولي یعنی مطلب دا چې دا خو هغه چاته پته چې چا ګډي چيلې سره ولي الله رسول تا ګډي چيلې سره ولي دي. نبی علیه السلام مت عرض وکړ چې او ما ګډي چيلې سره ولي دي او تر دې پوری چې وای دا یو نبی نه دی راغلی چې هغه ګډي چيلې سره ولي نه دي. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل چې دا یو پیغمبر نه دی راغلی چې هغه ګډي چيلې سره ولي نه وي. او بیا صحابه رضی الله عنهم مجمعین عرض کوي چې موږ د نبی علیه السلام نه تاسو کو چې الله رسول تاسو د چا ګډي سره ولي په څه طریقې سره ګډي چيلې سره ولي. نبی علیه السلام فرمایل چې ما به د مکې د خلکو ګډي چيلې د بل سکیرات یعنی د هغه وخت سره چې کومي پیسې وي د هغې په مقابله کې مې هغې به ما له سنا سره کول او دا به ما سره ولي. بیا بعضې خلک دا اعتراض کوي چې دا څنګه پیغمبر و چې دی خو مزدوري کوله نو په دې باندې هېڅ اعتراض په دې باندې نه راځي چې دا د بعثت نه مخکې خبره ده نبوت لا نه دی میلاو شوی او که چېرته نبوت میلاو شوی اومي د انبیاو دپاره دا کسب حلال دی. نبي علیه السلام په خپله فرمایي چې الکاسب حبیب الله یعنی کسب کوونکې مزدوري او دیاري کوونکې د خپل اولاد له چې دا کومه روزي ګټي هغې له کومه روټۍ ګټي دا د دپاره دا څه دی حلال کسب دی دا د دپاره څه دی عبادت دی عین عبادت دی د دې نه بل لوی عبادت نشته دی. یو سړی ټوله ورځ هغه څه کوي د خپل اولاد دپاره د خپلې ښځې د خپل بچو دپاره یا د خپل مور او پلار دپاره په ځان باندې هغه سخته تېروي او هغې له څه ناسه د روزۍ هغه بندوبست کوي نو دا د ده دپاره دا عمره په عبادت کې هغه راځي. نو د نبی علیه السلام که چېرته دغې خلکو نه څه ناسه هغه عوض او بدله اخیستې وي نو په دې باندې څه باک وغیره نشته دی ځکه چې دا خو یو خو د بعثت نه مخکې خبره د پیغمبرۍ د نبوت د میلاوېدو نه مخکې خبره شوله. دویم دا خو کسب دی او حلال کسب هغه جایز دی. البته حرام کسب چې شریعت هغه حرام کړی دی نو په هغې کې قباحت دی او په هغې کې چې کوم دی نو ګناه دی د دغې وجې نه هغې ته حرام ویل شوي دي. نبي علیه السلام سره یو ځل یو صحابي میلاو شو د هغه دا لاس هغه د بلچۍ په لکه څنګه چې یو سړی د کار عادت نه وي او هغې بیا د لرګي یعنی د بلچۍ وغیره یا داسې ګینتري وغیره هغه استعمالوي او د هغې د وجې نه هغه لاس هغه پونا کې شي یا تڼا کې شي یا هغه سخت غونه کې شي نو نبي علیه السلام چې هغه ولیدل نو نبي علیه السلام وفرمایل چې یاره دا بنده څه دی یعنی دی د خپلو بچو دپاره هغه حلال روزي ګټي حلال کسب کوي. نبي علیه السلام اشاره دې طرف ته چې حلال کسب کول او حلال روزي ګټل څه دا کس دا د الله تعالی حبیب دی او دوست دی. نو نبی علیه السلام چې عمره په ځوانۍ کې هغه ګډې چیلې هغه سره ولي دي او نقطه ولې یعنی دا ګډې چیلې سره ول د دې وجه څه کېدی شي د دې وجه دا کېدی شي چې څومره انبیاو نو هغې ټولو نه دا ګډې چیلې سره ول دا ترې نه څه راغلي دي دا ترې نه ثابت دي. ولې چې ګډې چیلې یو بنده سره وي او په داسې حالت کې چې دا ګډې چیلې دا سره ول دا انتهایی د مشقت دي. ولې د مشقت دي چې ځکه د دې پوره کنډک خیال ساتل دا ډېر زیات ګران دي ډېر زیات ګران دي ځکه چې دې ته به وي خولاړي یو خوا بل خوا به ګوري د دې حفاظت لپاره په دې باندې ګیدړ حمله ونه کړي په دې باندې شرمخ حمله ونه کړي په دې باندې نور دا شانتې یو څیز دی چې هغه حمله ونه کړي چې یوې چیلۍ ته هغه تکلیف ونه رسوي یوه چیلۍ هغه ماته نه کړي یوه چیلۍ هغه ونه خوري یوه بیزه هغه ونه خوري نو د دغې دپاره یعنی ویښ پاتې کېدل او د دغې نګراني کول دا ډېر ګران دي. البته د دې په مقابله کې غوا ده یا اوښان وغیره دي نو هغې ته دا واړه ځناور څه نشي ویلی او دا ګډې چیلۍ داسې دي چې دا وړوکې ځناور عمره په اسانتیا سره ماتولی شي. د دې حفاظت هغه ډېر زیات دی نو چې حفاظت یې ډېر زیات تر دې نه دا معلومه شو چې د دې کار هغه د مشقت دی نو چې څومره انبیا راغلي دي هغې د مشقت هغه په دنیا کې هغه تیر کړی دی. نو بله وجه دا ده چې د دغې ګډې چیلۍ دا اکثر د دې خپل کنډک نه او د دې خپل د مجمع نه چې کوم دی نو دا جدا کېږي نو چې کله دا د دې نه جدا کېږي او دې ته بیا نقصان او تکلیف د نورو ځناورو او د نورو درندو نه هغه ډېر رسي. نو دقه رنګې مثال ده د مسلمانانو یعنی د اجتماع دی چې اجتماعاً دي د پیغمبر په طریقه د الله په حکم عمل کوي
نو دا خلک به کامیاب وي. خو که چرته یو کس د پیغمبر طریقه پرېښودله جدا روان شو، د الله حکم یې پرېښود او جدا روان شو، نو بیا د دې انسان شرمخ چې کوم دی نو هغه څه دی؟ هغه شیطان دی بیا. او دا انسان بیا په خپل ګرب کې او په خپل لیوټ کې چې کوم دی نو هغه بیا راولي. د دې وجې نه انبیا دا ازمایلي شوي دي، په دې باندې مختلف امتحانونه راغلي دي او د بعثت نه مخکې زیات تر دغه حالات هغه په انبیاو راغلي دي چې هغې ګډې چیلۍ وغیره هغه سرولي دي او د ګډې چیلۍ د سرولو دپاره ویښ پاتې کېدل او د هغې خیال ساتل، هر طرف ته نظر کول دا لازم دي. دقه رنګې انبیا د خپلو امتونو د هغې ډېر زیات خیال ساتلی دی. یو کس پسې څو ځله د دعوت په شکل باندې تللی دي چې یعنې دی څه دی، یعنې مثال داسې دی چې یوه چیلۍ کله د خپل کنډک نه هغه جدا شي نو دا بیا نورو یعنی درنده ته یا نورو زناورو ته بیا د دې خوراک او د دې ماتول هغه آسان شي. نو دقه رنګې به نبي علیه السلام یو کس پسې نور انبیا هغې به یو کس پسې تللي چې ردي موږ سره په دې ټولګي کې او دغه د مسلمانۍ په دې دایره کې په دې کې موږ سره شریک شي او دوی به د شیطان د وسوسې نه، د شیطان د ګرفت نه او د شیطان د دوکې نه به هغه به بچ شي. دغه ټولې طریقې د انبیا علیه السلام وي. نو په دې وجه باندې دا تشبیه او دا اشاره چې کومه ده یعنې دا د نبي چې څومره انبیا دي هغې ګډې چیلۍ سره ولي دي چې ابتداءً هغې د مشقت سره عادت شي، ځکه ګډې چیلۍ سره ول دا عمه څه دی، دا د مشقت نه خالي نه ده. دویم چې دوی څه وي، یعنې دوی په ویښه باندې یعنې دوی د تابعدارۍ هر یو طرف ته د دوی نظر وي چېرته د دوی نه څه هغه ضایع وغیره نه شي. دریم چې دوی د دې حفاظت وکړي چې په صحیح طریقې سره حفاظت وکړي. نو وایي هر یو نبي چې کوم دی نو هغه راعي دی، یعنې هغه د خپل امت دغه شانتې خیال ساتلی دی لکه څنګه چې یو راعي یعنې یو ګډبه هغه د دې خلکو څه کوي، د ګډو هغه خیال ساتي. دقه رنګې انبیاو مثال د خپل امت هغې دقه شانتې هغه خیال ساتلی دی چې زما د امت یو کس یو فرد هغه څه وي، یعنی هغه دا شانته داسې حالت کې لاندې شي هسې نه چې څه وي، یعنی هغه د دنیا نه بغیر د ایمانه لاړ شي نو دا بیا څه دی، دا بیا د نقصان هغه علامه ده او هغه به بیا تر ابده پورې هغه به په تکلیفونو کې وي. یو نبي هم دا نه غواړي چې زما د امت یو بنده دی هغه دې ضایع شي، بلکې هر یو پیغمبر دا غواړي، هر یو پیغمبر دا غوښتلی دي چې زما څومره امت دی چې دا ټول په ټوله باندې څه شي، هغه کامیاب شي. دا د نبي علیه السلام د سیرت هغه څه ناڅه موضوع وه چې د نبي علیه السلام د ځوانۍ هغه حالت و چې هغه ستاسو د وړاندې بیان شي. الله دې موږ او تاسو ته زموږ او تاسو په باقي ژوند کې د نبي علیه السلام په سنت په سیرت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.